وی چې په تیر عمر ارمان راشي نو څه پس د مرګه چې جانان راشي نو څه هغه ګل چې د اوبو د لاسه وچي په شیبو که بیا باران راشي نو څه. سلامونه ملګرو، یقینا تاسو د خلیل بای دا ویډیو به کتلي او دا ویډیو را سره وم ګورئ. زمونږ په پړانغار کې چې کوم روزخان شوی دی، کوم یو قدرتي افت راغلی دی، ګلۍ توپان سیلۍ راغلی ده، او هغې کې چې کوم دی زمونږ د غریبانانو خلکو دغه یو ټماټرو ته کاتی او هغه ټماټر چې کوم دی ډېر زیات خراب شوي دي. ګلۍ والې مکمل یې داسې کړي دي چې د هغې کې څه د پرېښودو څه چانس پکې نشته دی، ټول تباه شوي دي. او د غریبانانو چې کوم دی په دې ډېرې زیاتې غټې خرچې راغلي دي. هغه چا ته یې پته لګي چا چې دا کرلي، چا یې خزمانه کړي او هغوی ته د دې پته لګي چې څومره خرچې پرې راغلي دي. هغه ټماټر خو یو طرف ته که چې کم په فصل خرچې راغلي دي، کم یو پټو باندې کم یو تبین شوي دی، خو یو طرف ته که تاوان شوی د شیشو دی. او د شیشو تاسو ته ښه پته ده زموږ په پړانغار کې بلکې په سلامت دغه تنګي علاقه کې بجلي نشته دی، بجلي خو دغسې حل دی. نو زموږ د خلکو چې کوم دی غریبانانو خلکو یوه شیشه، دوه شیشې، درې شیشې دا په یو سیزن کې د ګوري دي ځان ته یې پلان جوړ کړی دی، او هغه پلان چې کوم دی په یو شپه کې چې کوم دی دا تباه او برباد شو. هغه به تاسو لیدلي، تاسو ته پته ده. نو زه خو نور څه ویل نه غواړم او نه دومره پوه یم شته دی، خو زه درته صرف دا یو خواست کوم جزانه ام پی ای صاحب چې کوم دی که ام این ای صاحب دی، هغوی ته زه صرف دا ویم چې په دې سخته موقع کې تاسو ور نه شئ او تپوس یې ونه کوئ، څه امداد ورڅه ونه کوئ، ورڅه ونه درېږئ، نو مهرباني وکئ بیا چې کوم دی تاسو خپل مطلب له مه راځئ. ولې چې اوس داسې ماشومان خو نه دي، اوس خو پوه دي، ټول خلک په دې هر څه پوه دي. نو د الله او د رسول خاطر وکړئ چې دې خلکو له ورشئ او دې خلکو څه ودرېږئ او خپل څه وس دست کېږي هغه ورڅه وکړئ. ډېره مننه.